زلموتا سیت افزا سرګرمۍ ورکول او فټ صلاحیتونه را برسېره کول لپاره صوبایي حکومت عملی ګامونه پورته کړي دي. ملکنډ ضلع کې د صوبایي حکومت په مرسته جاري جشني ملکنډ سپورټس فیسټیول کې لوبغاړو په ښه ډول د خپلو صلاحیتونو اظهار وکړو، کوم چې زلموتا مخ په وړاندې ښه موقع هم په لاسو ورکوي. سپورټس فیسټیول کې د ټولو نه لویه مقابله فوټبال ټورنمنټ هم سرته ورسېدو. فاینل میچ د ډیری جولاګرام او اتحاد کلب الډن ترمنځ وشو. وړاندې هاف کې مقابله په یو ګول برابر وه، ولې د میچ دویم هاف کې د ډیری جولاګرام لوبغاړو مخالف ټیم لوبي ته پرې خودو. زین العابدین پر لپسې دوا او رضوان یو ګول کولو کې بریالي شو او ټایټل یې په خپل نوم کړو. دا به چې زموږ به علاقه باندې ګراوند جوړ شي نو زموږ کسانو ته به ګیم مکمل شي، زموږ به کې خپل خپل پلیران پیدا شي، نو هر سړی به ان شاء الله چې لکه په خپل ګراوند باندې کې میچ بیا ښه کولی شي. الحمدلله ملکنډ کې ټیلنټ کمی نشته، کافي ټیلنټ یې دلته کې خو دلته اپرچونیټیز نشته. دلته پکار ده چې د بیډمنټن هال وی، دلته جمنازیم هال وی، دلته منی انډور گیمز هال وی، دلته نشته. نو دا به څنګه مخ په وړاندې ځي؟ او دا ډېر زبردست په دې کې ډېر ښه کلاړیان مخې ته رالو او دا به انشاءالله مخې ته ډیویژنل لیول ته او صوبایي او نیشنل لیول ته انشاءالله دغه کلاړیانو ټیمان به موږ تیارو او مخې ته انشاءالله دا موږ بیا یو. جشني ملکنډ سپورټس فیسټیول له برکته ډېره موده پس د لوبو میدانونه آباد شول، نو بل اړخ ته ځایي لوبغاړي به ډېر زر د قامي ټیمونو برخه هم جوړه شي، کوم چې د ډېرې خوشحالۍ زیری دی. د میچ اخیره کې ډسټرکټ سپورټس افیسر مشرف خان او ای ډي او سپورټس عبدالسلام خان په کامیاب لوبغاړو کې ټرافي، شیلډونه او انعامونه تقسیم کړل. عمران زریاب، خیبر نیوز، بټخیله، مالکنډ.